أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وإن أردتم أو كچرتاسو إرادة لري استبدال زوج فبدل کی داغستلو دیو بیبی مکان زوج فزید بل بیبی وآتیتم إحداهن او تاسو ورکړی وی یو د دیتا قنطارن مال ډیر فلا تاخذوا منه پس تاسو ماهله د دې مالنا شیئا معمولهم اتاخذونه آیا تاسو اهله دې مال لرا بهتانن پر دروغ سرا و اسم مبینا او په گناه واضح سرا وكيف تاخذونه او سرنگی بتا سواخ لے دی لرا وقد افضا او حال دا دے چی یقینا رسیدل دے بعضکم الى بعض بعد استاسو بعضتا واخذنا او دی بیانو اغستی دی منکم دستاسنا میثاقا غلیظا وعده مضبوطه په مخکې آیت مبارکه کې زنانو سره د ظلم او ستم نه روکتام شو چې کچره یو سړی مړ شي او دغه بیبي پاتې شي نو ایت میراث کې سور کې او هغه بل چا سره د نکاح کول نه منې کوي ما زیاتی و سر مکوي دارنګ دای خاوندانو تم حکمو کچره دي تاسو نه خوخي نو خیر دې صبر وکې گزاره سره کې وخت سر تیروي الله تعالی به تاسو لپاره پدې کې لوی خیر پیدا کی او کچره فرق تاسو نه خوخي او خامها پرېګ دی د انسان چونکه حریص ته او د خپل مالی فایده لټي جاهلیت کې به طریقه دا و چې د وسړي به یو خزه او خوخه به نه و او د بوله مہر ورکړو یا چونکی نکاح شور نو مہر بها محاور کې او ردوس نه د خوها الان کې په حزه کې څه کمی نشته د ای څه کسر نشته خو ردنه د خوخه نه د به اراده کوله چې دا فارغه کما بل نکاح به وکما خو یره به سره دا وا چې دا که فارغو ما طلاق ول ورکوما دا مہر غواړي بیا مہر ول ورکوم نه یادول چونکی مہر ورکړی دی دیوسوی دا مہر تی واپس والما نو بیا به سړی مختلفه طریقې استعمالولې یا به خیسر ظلم و ستم شروع کو تنګول به الزام او بهتان نه په لګولو چې دا داسې دا او داسې دا او مقصد دا و چې سره دین دا مال واپس واخلي یا چې دا ماته دا مہر معاف کی نو قران کریم چونکه د انسان په زړه باندې با خبره دی الله تعالی د انسان د زړه هغه دنه خبره ښکارا کړه چې تاسو مقصود صرف او صرف د مال حاصلول دي او دایره پر تاسو په یو پاک دامن بیبي باندې په معصومي بیبي باندې الزامونه لګوي او تهمتونه لګوي چې مال حاصل کړي داسې مکوي د سلورو خبرو د وجنه د مال تاسو لپاره حلال نه دی یو دا چې ګوره په یو دروغ الزام سره په بهتان سره تر بیبي نه مال اخلي دویم دا چې تیو حرام مال حاصلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو فرمایي چې د انسان د پاره د چا مال دغه د زړه د خوشاله او د رضامندۍ نه بغیر حلال نه دی لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب النفس ته چې د انسان مال اخلي او دغه زړه په خوشاله او راضي نه دی نستار پردا حلال نه دی اگر چې طالب په خپل باندې درکو خو چونکې د مجبورۍ نه درکړې دی نو چې صرف د زړه خوشحالي نشته نستاره پر حلال نه دی او دلته هوته صراحتن الزام او تهمت لګي او بهتان لګي
او د ګناه په ذریعه سره مال اخلي، دا مال به ستا لپاره څنګه حلال شي؟ دریم دا چې ستا او د هغې منځ کې یو تعلق پاتې شوی دی، هغه ستا په نوم شوی دا بیبي په حیثیت او د زوجې په حیثیت سره، او یو مقدسه رشته ستاسو منځ کې قایمه شوې ده. نکاح څه هسې رواجي خبرې نه دي، دا د شریعت یو حکم دی او یو مقدسه رشته ده بابرکته. الله حکم دی د پیغمبر علیه السلام طریقه ده. او بیا ستاسو یو بل سره ملاقات هم شوی دی، یو ځای وخت تېر شوی دی، د دومره خبرو باوجود ته پای باندې الزام او تهمت لګوي او مال حاصلوي. نو کم از کم د دې تعلق او د دې رشتې کم از کم خیال وساته چې زه خیر دې ستا نه ده خوښه، نو په عزت سره او په ښکلې په عزت انداز کې دا ته رخصت کا. او څلورم دا چې ستاسو منځ کې نکاح شوی دی او چې تا کله نکاح کو، نو د نکاح چې کم لوازمات یې هغه تا منلي دي. ځکه د نکاح مقصد دا دی چې ردی بیبي نفقه خرچه او سکنا یعنی رهایش او مہر دا سړی په ځان باندې لازم کی منی ہے. ځکه هدي ته نکاح وی کنه، په نکاح کې دا الفاظ ویل کېږي چې په نکاح شری محمدي سره دا پلانکې تا په دومره تولې مہر باندې، یعنی دومره مہر په بدله کې دا تا غستره او تا اقرار وکړه چې آو قبلتها ما ته قبول ده، دا تا په خپل اقرار کړل، تر خپل اقرار نه واستختی او دا مال ته اوس واپس اخلي. انسان هو د خپل ژبې په پابندي، د لوز په پابندي، المسلمون عند شروطهم، دا شرط لګولې څنګه دا مال ته اوس واپس اخلي. آیت مبارکه کې د دې ظلم او ستم نه روکتام او مخنیوی دی چې کستا یو بیبي فرض کا نه ده خوښه او د هغې څه غلطي نشته او د هغې د طرف نه څه قصور نشته، خو ستا طبیعت او ستا مزاج ورسره اوس نه لګي. نو د هغې طریقه دا ده چې بس ټیک ته ښه په عزت سره رخصت کا، چې کم مہر تا مقرر کړی مہر ورته پوره ورکا، په هغې باندې څه الزام مه لګوه، څه تهمت مه لګوه، دا خوله بنده کا، خاموش شه چې پرېږده د هغې مستقبل دی بل چا سره به نکاح وکړي. نو د هغې منفي خبرې مه کوه، د هغې د مستقبل سوچ وکړه، دا هم د چا لور او د چا خور ده، د دې په معاشره کې یو مقام او یو سټیټس دی، نو کم از کم چې هغه هم بل چا سره نکاح وکړي. او ښه خبره دا ده چې انسان دا وي چېرې رشتې اسمان کې کېږي، بس زما او د هغې منځ کې مزاج موافق نه شو، څه مسله پکې نشته، نه څه د دنیا نه څه د آخرت څه خبره پکې نشته، خو بس زمونږ مزاجونه موافق نه شو، به دا ما رخصت کړله. د زید رضی الله عنه د زینب رضی الله عنها نکاح نبی علیہ السلام په خپله کړی دی، چې نبی علیہ السلام یو نکاح کې به څونه بابرکته نکاح به او دواړه صحابه دي، خو د هغې منځ کې جوړه رانغې، دا خو مزاجونه دي موافق نشي، حالانکه د هغې منځ کې کم سود او زیان وله. د زینب رضی الله عنها ورته کې حسین او جمیله بیبي او زید رضی الله عنهم په خپله حسین او جمیل د یمن دی، د یمن حسن یاد دی. زینب قریشیه ده، هر اعتبار سره برابر ده، د مال کمی نشته، د حسن کمی نشته، د نسب کمی نشته، د حسب کمی نشته، لیکن بیا مزاجونه موافق نشو. ځکه زینب رضی الله عنها د مزاج نه تیزه وه، هغه د قریشیه وه، او زید رضی الله عنه هم اعلی نسب والا دی، لیکن د غلامۍ او تهمت او الزام پې لګېدلی دی چې دې ماشوم او پلار مور سره تو او ډاکوان اوچت کو او بیا دې خرڅ کړو مکه مکرمه کې. نو غلام نو، لیکن هغې غلام کو، نو د غلامۍ یو نوم پې راغلی و، په دې وجه د زینب رضی الله عنها بس د هغه سر مزاج نه لګېدو، لیکن هغه طلاق شو. نو دا خو نه کوي چې ګنې زید رضی الله عنه بیا په دې باندې الزامونه لګول شروع کړو چې دا ګنې داسې وه او دا داسې وه، نو ځکه ما پرېښوده، یا ګنې زینب رضی الله عنها په زید رضی الله عنه ګنې الزامونه لګول شروع کړي چې دې داسې وه، نو ځکه ما پرېښودو. نه بس ټیک ته رشته وشوه او ختمه شوه، ختمه شوه، دواړه د خولې بندې ساتي، یو بل کمې کوتاهي دې نه بیاني، د یو بل مثبت خبرې دي کي چې نیکه صالحه بیبي وه، تهجد گزاره وه، تابعدار وه، فرمان بردار وه، حیا ناکه وه. په دې د انسان څه لګي؟ د ښه ګمان دپاره دلیل نه دی پکارو، بغیر دلیله تر چا ښه باره کې ښه صفت بیانولی شي، خو د غلط ګمان دپاره به دلیل پکاري. ته چې چا باره کې منفي خبره کوې نو په دلیل په بنیاد به کې هسې به نه کوې، خو ته دا پلانکې انسان ښه دی
دې لپاره دلیل نه لري چې څنګه حادثه سره معامله راغلی ده، بس ښه انسان دی، هر انسان ذاتی طور باندې ښه. نو د دلیل باندې لپاره بیا په کاری د منفي خبرو د لپاره د قرآن تعلیم دی چې معاشرت سم کې د یو بل باره کې منفي خبرې مه کوئ، مثبت خبرې شروع کړئ. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ وَإِنْ أَرَدْتُمُ که چېرې ستاسو اراده وي، چونکې مخکې آیت کې راغی چې که چېرې ستاسو دا بیبیانې نه خوښي نو قرآن خو وایي چې صبر وکړئ، الله به تاسو له په دې کې لوی خیر پیدا کړي. خو که تاسو صبر نه کوئ چې نه به دا به څوک ازمایش ته څوک به ساتي او تاسو اراده چې دا جدا کوم او بیالوم او فارغوم، لیکن دنه دا غل ناست چې تا ول مال ورکړی مہر او یادا چې مہر به ورکې خامخا چې مہر مقرر شوی دی او ته اوس طلاق ورکې او تعالی مہر نه دی ورکړی، اوس به ورکې خامخا به او مہر ډیر دی. نو ته چې دا مہر زمانه زی نو د مہر نه د ځان بچ کولو دپاره ته په ښځه باندې بیا الزام لګې، تهمت یې دا نافرمانه ده چې مقصد څه دی چې ګنې زه خو نه جدا کوم، خو د دې وجې نه مسله ده چې ته دا مہر ماته معاف شي. نو قرآن د هغې مخنیوي کې وإن أردتم او که چېرې ستاسو ارادی استبدال زوج، استبدال په بدل کې اغستلو ته بدلولو چې یو څیز په دې ته بل څیز واخلي، او دا ستا بیبي دا ستا په نکاح کې راغلی ده، تر دې په ځای بله راولي، نو دا نه چې ګنې خامخا بله راولي، خو مقصود ستا دا فارغول دي. دا نه که چېرې دویم نکاح کوې نو دې سره به داسې نه کوې، نه به دا چې کومه بیوي ستا نه ده خوښه، یا د هغې د حسن د وجې نه، یا د هغې د قد و قامت د وجې نه، یا بله څه خبره ده، خو د هغې نور څه غلطي نشته دی، غلطي ټوله ستا ده او دا ته ځان جدا کوې او بیالی یې، نو د بیالولو دپاره ته کوې چې پای باندې الزام ولګې یا تهمت ولګې، نو دا تهمت او الزام به نه لګې، پاکه خبره وکړه چې بهی زما نه ده خوښه، د دې ما سره دا مهر کېږي، دا مهر ول ورکومه، د هغې نه وله سیوا ورکومه، بس ما سره مزاج موافق نه بیا ټیک ته. استبدال زوجن په بدل کې اغستلو د یو بیبي، زوج چې دی د دې دا لفظ خاوند تم وي او ښځې تم وي، زوج دواړه داسې یو لفظ چې دواړو ته ویل کېږي. البته ښځې لپاره زوجه لفظ راځي، چې زوجه راله بیا به سړي ته خامخا زوج وایي، خو چې صرف زوج ووایي دا سړي ته ویل کېږي او ښځې ته ویل کېږي. لکه دلته کې زوج نه مراد بیبي ده، په بدل کې اغستلو د یو بیبي مکان زوجن په ځای د بلې بیبي. دا مکان زوجین کمه بیبي ده چې ستا نه ده خوښه، او دا لومړنی استبدال زوجین کم یو چې ستا ورته رغبت دی چې ته نوې ځای کې دی بندوبست کړی او اراده رئیس د نکاح کولو ده، نو ته دا راولې او دا بله فارغې، نو ستا دا اراده ده چې دا یو فارغه کم او بله راولمه، چې دا کومه فارغې نو هغې له مهر نه ورکې یا دې مهر ورکړې نو واپس یې تیالي. وآتیتم احداهن قنطارا او تاسو ورکړی دی احداهن یو د دوی ته، دغه بیبي چې ستا په نکاح کې وه تا دې له ورکړی دی قنطارا. قنطار مال کثیر ته وي، ډېر مال ته وي، تا وله ډېر زیات مال ورکړی دی، یا دې وله په مهر کې ورکړی دی یا دې وله هبتن ورکړی دی، هبه یعنې تا وله کالی جوړ کړو دا ستا شو نو هبه دې کو نو هغه مالکه شوه، اوس دغه ډېر مال ته رایي نو اوس واپس اخیستل غواړي. یو دا چې د ښځې سره تا امانتن مال ایښودي، دا خو ستا دی، دا خو د هغې نه دی چې کوم تا سره به طور امانت پیسې ایښودي یا کالي یا بل څه، نه ستا دی، د هغې نه دی. یو دا چې تا یې له مهر کې ورکړی دی او یا تا ورته هبه او هدیه کړې ده، ګفټ یې ورته کړی دی او هغه ای قبضه کړی دی، هغه اوس مالکه شوه، اوس هغه ترې نه ته واپس الې په دوکو دړاکو سره دا جایز نه دي. وآتیتم احداهن قنطارا، قنطار ډېر زیات مال ته وي. د دې ذکر مخکې سورې آل عمران کې په 3 سپاره کې شوی و. قنطار 1000 اوقیه یا 1200 اوقیه ته وي، یو اوقیه 40 درهمي، 1000 له چې په 40 کې ځوي 40,000 درهم شو، او کچره 1200 شنو بیا 48,000 درهم، او یو درهم چې دانن سبا دا سرپاسه سلور ماسی چاندې ته وي، د دې نه په لکونو مال جوړیږي.
آتیتم احداهن قنطارا تاسو له ډیر زیات مال ورکړی دی. مہر مو د مہر نه علاوه تاسو مال ورکړی دی، نو دغه مال ته اوس واپس ماخلی. آیت نه ضمناً یو بل خبره معلومه شوه چې مہر ډیر پکار دی. لکه قرآن کریم قنطار وی تاسو له ډیر زیات مال ورکړی دی. د نبی علیہ السلام د بیبیانو او د نبی علیہ السلام د لور مہر چې دا 500 درهمو، د فاطمه رضی الله عنها مہر او د نورو بیبیانو مہر دا 500 درهمو. د 500 درهم نن سبا 131 تولې چاندی جوړیږي. 131 تولې د مہر فاطمی دی، او چې نن سبا 2800 روپے توله چاندی ده، چې 2800 له 131 کې ضرب ورکې نو دا تقریبا 3 लाख او 66,000 روپے تقریبا جوړیږي دا مہر فاطمی دی. نو دا غوړي متوسط مہر دی، دا اوچت ډیر مہر نه دی، دا نه کم دی او نه ډیر زیات اوچت دی، دا درمیانه مہر دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیانه مہر مقرر کړی دی 500 درهم مہر فاطمی. او ډیر مہر او دینم سیوا کی دی شي او کمم کی دی شي. مہر کم از کم 10 درهم دی، د 10 درهم نه کم مہر نشي کېدی، او 10 درهم نه 2 تولې او 2 ماسې چاندی جوړیږي. نو 2 تولې او د 2 ماسو نه کم مہر دی او خزي نشي کېدا، به کم از کم خامخا دو نه وي چې دای نن سبا په حساب سره تقریبا 8000 او 8500 روپے کم از کم جوړیږي، دنه کم مہر نشي کېدی. او درمیانه مہر دغه 500 درهم او 131 تولې چاندی شو. اسی احادیثو کې د کم مہر ترغیب دی چې مہر تاسو کم مقرروي. روح المانی ډیر روایتونه راجمع کړي دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل ان من خیر النساء، په زنانو کې غوره او بهتره زنانه هغه دي چې ایسرهن صداقا، چې داغي مہر کم وي او آسان وي. دا د بیبي بهتر والي دی چې مہر یې کم دی، نکاح وصل کول آسان شو. اوس کداغي مہر ډیر زیات دی نو څوک به سر بیا نکاح کی. او دارنګ بل حدیث کې عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی یمن المرأه، دیو خزی د برکت یو علامت دام دی چې تسهیل امرها فی صداقها، چې داغي مہر آسان وي، ادا کول مسانی او دای مطالبه کم وي. بلکې بل حدیث کې دا سیدی اعظم النساء برکتا، وی د برکت په اعتبار سره لوی بیبیانی هغه بیبی ده چې ایسرهن صداقا، چې داغي مہر چرې ناغه کم وي. نو د روایتو کې د کم مہر سي ترغیب دی چې نکاحونه آسان شي. عمر رضی الله تعالی عنہ یو پیرا د منبر د پاسه خطبه ویله. هغه زمانه کې ممکن ده چې مہرونه ډیر زیات مقرریدل، با خلکو پکې یو بل سره مقابله شروع کړي، او دام د فخر او د مقابله خبرې شروع شینو. د پلان کې مہر 100 تولې سرو او دونه پلاټونه او دونه هغه گاډي او دومره دا او دا دمو د فخر او د مقابله خبرې شروع شوې. نو عمر رضی الله تعالی عنہ د دې خبرې روکتام کو، نو خطبه ویلا او خطبه کې دا ویل چې خلکو دا مہر ډیر مقرر ده، د فخر خبره نه ده. کوي نو نبی رسول الله د خپل بیبیانو د خپل لور مہر به ډیر زیات مقرر کړو. الانکه د عمر نبی علیہ السلام د بیبیانو مہر 500 درهم. د عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې بای تاسو د 400 درهم نه سیوا مہر مقرروي. دا 400 درهم تقریبا ادبن چې د نبی علیہ السلام د مہر نه کم مہري بدون مقرروي. نو په هغه مجلس کې یو بیبی نه استوا قریشیه، ناغه بیبی پاسې دا هغه وی امیر المؤمنین کتاب الله احق ان يتبع ام او قولک، اداره وایا چې د الله د کتاب تابعداري پکار ده او کستا د وینا تابعداري پکار ده. سونه خپل انداز کې سوال کوي چې تاسو خبر ډیره منل پکار دی کنه د الله د کتاب خبر منو؟ نه جواب ظاهر دی چې د الله د کتاب خبر منل پکار دی. هغه ته بل کتاب الله د الله د کتاب خبره تابعداري پکار ده. وې دا خبره ته ولې کیسه چل دی؟ نو بیبي وته دا آیت وی دی آیت کې هو قرآن کریم وی چې وآتیتم احداهن قنطارا، دا خو یو خبره کی چې تاسو دی بیبیان له ډیر زیات مہر ورکړی دی او مال ور کړی دی.
او تی لا اوس پریزي او لا تهمتونه پې لګې. نو که دا خبره ښه نه وي نو قرآن کریم به ولې تعریف په ځای کې دا خبره کوله؟ دا خو د تعریف ځای دی چې یو خو له تاسو دومره ډېر مال ورکوئ، بل خو بیا اوس بهتانونه لګوئ. عمر رضی الله تعالی عنہ وی کل احد افقه من عمر، وی مړ وي هر څوک د عمر نه ښه پوهېږي. وګوره ما ته د دې خبرې علم نو، ما ذهن دې طرف ته نو تللی، هغه یو زنانه زما نه ښه پوهېږي د الله په کتاب باندې. وي کل احد افقه من عمر، د عمر نه ښه پوهېږي. او یو روایت کې داسې دي چې عمر رضی الله عنه وی امرأة اصابت و امیر اخطأ، وی ښځې خبره ټیک کړې ده او ما خطا کړې ده. او بیا وی والله المستعان، او د الله نه مدد غواړو. او بیا وفرمایلو چې خلکو تاسو ته اختیار دی چې څونه مهر مقرروئ بس مقرروئ. بهرحال وآتیتم احداهن قنطارا، او ورکړی تاسو یو د دې ته قنطارا ډېر مال لره. فلا تاخذوا منه شیئا، پس تاسو ما اخلئ د دې نه، د دې ډېر مال نه شیئا معمولی څیزمو، شیئا لږ ورته کې مال. دا خو ستا د غیرت نه خلاف خبره ده چې تا خپلې ښځې له مهر وکړې ته په چل بل باندې واپس اخلي، یا تا ورته هیبه کړې ده. او لکه د ماشومانو وایي مال شابه خپل دغه واپس راکړه. دا سره ماشومان لوبې خو نه دي. ماشومان خپلو کې یو بل له سور کوي چې خبرې آیا خپل دغه واپس راکړې شابه. تم د ماشومانو حرکتونه دې شروع کړو چې چاته هیبه وکړي او هغه له دې ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، بخاری کې دا روایت دی، وی العائد فی هبته کالکلب، وی دا په دې هبه کې واپسی کول داسې دی چې دا سپی لکه چې الټی وکړي او بیا دې د خپلې الټی واپس چې کوم دی نو خوري او څټي یې، نو دا هبه واپس اخیستل داسې دي. بل دا چې کله د دوه کسانو منځ کې خوني رشته وي، لکه دا ښځه سړي بیبي ده او دا ورته هبه کړې ده او پې قبضه کړې ده، نو دا ته اوس واپس بالکل نشي اخیستی. دلته خو دا بل رکاوټ هم موجود دی، په اوو ځایونو کې رجوع نشو کولی په هبه کې، سره د کراهت بیا هم رجوع نشي کولی. یو پکې دام دی چې یو سړی خپلې بیبي له هبه وکړي او مال وله ورکړي او پې قبضه وکړي او دا یې عوض هم ته اخیستی دی، نو بیا ته دا واپس نشي اخیستی. فلا تاخذوا منه شیئا، پس تاسو ما اخلئ د دې نه شیئا معمولي هم، چې معمولی نشي اخیستی ټول مال به څنګه وایي، هغه به څنګه ایجاد به میلاو شي. اتاخذونه بهتانا، او د دې مال د نه اخیستو څلور وجې بیاني. لومړنۍ وجه دا ده اتاخذونه، آیا تاسو اخلئ دې لره بهتانا. بهتان ډېر غټ دروغ ته وي، دروغ اسم دروغي، دا بهتان بیا سم غټ دروغ، خلک دا خو سم سپین دروغ را باندې وایي. مطلب دا دی داسې دروغ وایي که نه چې چا باره کې دروغ وي، هغه هم حیران چې دا ده راته لاسه وي، دا به لا څنګه وي، هغه سره حیرانه شي چې دا دې لاسه وي. نو بهتان غټ الزام ته وي، تهمت لګولو ته وي. نا تاخذونه بهتانا، آیا تاسو اهلی دې مال لره بهتانا په غټو دروغو سره. خامخا ته به څه د دروغ الزام به په دې ښځه باندې لګی نو ځکه خلکو ته به ته څه وایې چې دې کې دا مسله ده او دې کې دا مسله او هلکې دا مسله پکې وړشتی نه. نو په یو پاک دامن او په معصوم انسان د تهمت ولګو او ته دا سوچ نه کوي چې سبا به ردی بیبي څه کېږي، په معاشره کې به ردی څه عزت او څه مقامي. نو یو خدا چې ته الزام او تهمت لګې، حالانکه غلطي ستا ده، ستا په مزاج او ستا د طبیعت مطابق نه ده. نو بهتانن په الزام سره، یعنی په دروغو سره، و اسم مبینا، او په ګناه واضحه سره، ګناه څرګند سره. ګناه څرګند ورته ولې وایي؟ تا ته خو پته ده که نه چې دې ښځه کې څه مسله نشته، مسله خو ستا نه ده، خو مال اخیستل غواړې، هغې لپاره دی دا چل ول جوړ کړی دی، الزام او تهمت لګی. نو دا یو لوی ګناه شو چې ګناه ځکه لوی چې تا ته معلوم دی چې دا غلط کار دی او مال د هغې نه اخلي، نو دا لوی ګناه دی. وکیف تاخذونه، او درېیمه خبره، او څرنګې به تاسو واخلی دې لره، دې ته انکار بعد الانکار وي، یعنې دا وجم دا او دام دا او دام دا او بیا هم لا ته څه کوې، او څرنګې به تاسو واخلی دې لره. وقد افضى بعضکم الی بعض، او حال دا دی چې یقینا رسېدلی دی بعض ستاسو بعضو ته. مطلب تاسو یو بل سره میلو شوي یې، یو ځای وهم تېر کړی دی، د یو بل حجاب هم اوچت کړی دی، یو بل بدن هم لیدلی دی، یو بل سره وهم تېر کړی، یو بل خبرې تاسو ته معلومې دي. نو د هغې باوجود تاسو یو بل باندې الزام لګوئ.
ابن عباس رضی الله تعالی عنہ با د افضا معنا کولا الحصول منها فی لحاف واحد، چې تاسو په یو بستر باندې وخت تیر کړی دی، جامعها او لم یجامعها، که تاسو باقاعده ملاقات کړی دی او که نه کړی، لیکن یو ځای یو کمره په یو بستر تاسو وخت تیر کړی دی، ډېرې خبرې ستاسو یو بل نه معلومې شوي دي. اوس کم از کم د یو بل کمزورۍ مه ظاهروئ، یو بل باندې پرده واچوئ، که صحیح نه مې ښکاره کوئ. دا خبرې آخرت د سر پرده کې اوسئ. واخذنا منکم، واخذنا او د بیبیانو اغستی د څلورمه وجه ده، منکم د ستاسو نه میثاقا غلیظا، میثاق عهد ته وي، اګریمنټ ته وایي، لوز ته ویل کېږي، وعدې ته وایي. غلیظ اسې عربی کې ټینګ ته وایي. نو څه مطلب؟ ډېر مضبوط او ټینګ او سخت عهد او وعده او لوز دي ستا نه اغوستی. څنګه اغوستی؟ تا چې نکاح کو او تا وی او قبوله مې ده او تا وی قبلتها، نو هغه ټایم خو تار څه منلی دي که نه چې مهر به هم دې له ورکومه، حقوق به هم پوره کومه. دا به زه د الله یو بنده ګڼم. ابو داود شریف کې روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د حجۃ الوداع په موقع باندې کوم اهم ارشادات فرمایلو، نو دا خبره مو وکړه چې دې بیبیانو باره کې ګورې د الله نه ویریږئ. استوصوا بالنساء خیرا، دې بیبیانو باره کې د الله نه ویریږئ. وی ولې؟ وی اخذتموهن بامانت الله، وی دا ګورې د الله امانت دی تاسو سره. دا بیبي ستا په کور کې ستا نوکره نه ده ګورې، او ستا وینځه نه، دا ستا یو بیبي ده او دا د الله امانت دی تا سره. او الله به دې باره کې ګورم ستا نه تپوس کړي تا دې څه حقوق پوره کړي دي. وی اخذتموهن بامانت الله، وی دا د الله په امانت سره تاسو اغوستي او نکاح کې راوستي. ستاسو دواړو منځ کې یو نکاح یو مقدسه رشته قایمه شوې ده. واستحللتم فروجهن بکلمت الله، او دا بیبي چې ستا لپاره حلاله شوې ده، دې نه فایده اخیستلو، نو دا ځکه چې د الله نوم مخکې اخیستی شوی دی، آیتونه ویلي شوي دي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ویلی شوی دی. دا کم از کم دونه معمولی او هلکه مه ګڼه. نو میثاقا غلیظا، یو مضبوط عهد او یو ټینګ عهد او لوز ستاسو منځ کې شوی دی، نو د هغې لحاظ وساتئ، پاس وساتئ. بلکې ورته ووایه چې بس دا والا نورو مسرواله نورو مسرواله، الله تا خوشحاله ساتي. او کچېرې تاسو اراده لرئ په بدل کې اخیستلو د یو بیبي په ځای د بلې بیبي او ورکړي تاسو یو دي ته ډېر مال، پس تاسو ما اخلی دې نه یو معمولي څیز لره، آیا تاسو اخلی دې لره په دروغو سره او په ګناه لوی څرګند سره، او څرنګې به تاسو اخلی دې لره حال دا چې یقینا رسېدلی دي باندې ستاسو بازو ته او اخیستلي دي بیبیانو ستاسو نه مضبوط عهد لره.